دویم لمبر یو وظیفار تخایمه او دام په حدیث کې دا امام بیهقی یو کتاب دی دلائل النبوه په هغه کې دا شته دی او دې ته ویل کېږي دعا د ابو دردا رضی الله عنه او روایت کوي څوک دا حدیث د الفاظ معنا واوري دا حدیث لفظ په لفظ باندې زده کړي د دې نوم دی دعا د ابو دردا رضی الله عنه دا حدیث روایت ته د طلق ابن علی رضی الله عنه طلق ابن علی فرمائی ویچ ابو دردا سے مبارک مونږ سره په مجلس کې ناس تو صحابه کرامم ناس دي حدیث الفاظ دادی چې جاء رجل الى ابي دردا رضی الله عنه طلق ابن علی فرمائی یو رجل مبارک چال راغی ابو دردا سے بلراغی او څور ته فرمائی یا ابا دردا اے ابو دردا مبارکا تدل تناستی احترق بیتکا التستاس پکلی کی اور بلدی اغا اور بالا کور اس وزی دیر سخت اور دی او تدل تناستی فقال ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردا څور دی ما احترق بیتک ما احترق بیتک ورته چې دغه اور زما کور نشوي سوزولای ګوره د صحابه یقین ته ګوره دویم کس راغی ورته چې هغه اور دستا کوڅې ته داخل شو هغه اور بستا کور اوس وځي ستاسو غونډه کوڅه اسما محله هغه اوس وځولا ورته فرمای بیا ورته فرمای ما احترق بیتک دغه اور زما کور نشوی سزولی دریم کس راغی ابو دردا مبارک لورتا فرمائی ستا کورتا دا کلی نا قصبی تا دا قصبی نا ستا کورتا چار چاپیر دا ستا دا کور نٹول کورون اسو ستا کورتا دا اور روان دے دے مبارک سورتا فرمائی ویچ قد علمتو ان اللہ عز وجل لم یکن لیفعلہو دے مبارک ورتا فرمائی زب رب باندے پوئے گما چیز ما رب نن زما کور نسوزی ورتا فرمائی نبی سوزی وماغه خبره وشوه چې ټول کله قصبه وسوه چار چاپیره کورونه صرف اور صرف کور بچی دا د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ دغه اور نه په خپل حفاظت کې پاتې شو اور ختم شو اور مړ شو خي طرف ته ګس طرف ته مخ کې طرف ته شا طرف ته ټول وطن سوزي ټول محله سوزي ټول کورونه سوزي کور د ابو دردا پاتې شو خلکو ته پته ولګي د کور د ابو دردا پاتې شو بد شو بچی په حفاظت کې دي کور یې په حفاظت کې دی صحابه کرامو تر تپوسو دا څنګه کې دی شي د مبارک ورته فرمای ما یو دعا اورېدلې د پیغمبر علی السلام مبارک چې کوم یو انسان سحر منځ نه بعد یو کرته دا دعا وایي نو سحر نه تر ماخام پورې به الله تعالی د کور او بچی هر قسم شر نه په خپل حفظ او امان کې ساتي او چې یو کرته یا ماخام وي دغه سړی ماخام مزنبات ماخام نه تر سحر پورې رسول الله فرمای د بچی او قربا هر قسم شر او حفاظت نه رب لا یزال په خپل حفظ او امان کې ساتي ما سحر هغه دعا ویلې ده نو ما ته یقینو او ما ته دا پزړه کې پخته عقیده وا چې رب لا یزال بزما کور په خپل حفظ او امان کې ساتي ځکه زما رسول الله مبارک دروغ نه وایي ما نبی علیہ السلام مخبر صادق دی رشتونه نبی ورته فرمای قربان هغه دعا خو مونږ تم وایا دی ورته دعا شروع کی هغه دعا دا تاسو یم واوري اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراطك المستقيم دا اغا دعا چکم ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک خود لیدا تاسو ورکڑے پا گوگل کی دعا ابو دردا ارتروا بوڑی ولی تاسو نوائے یو ذریعہ سحر ولی نوائے یو ځل یې بیګا ولې نه وایي چې زما ستا بچي زما ستا کور د هر قسم شر نه تکلیف نه بیماری نه مصیبت نه ناګهانه حادثې نه هر یو شي نه یا رب لا یزال ما ستا په یو ځل دغه دعا د ابو دردا باندې په څه کې وساتي په خپل حفظ
امان کې وساتي. دا هغه دعا ده، مسنون دعا وظیفه، دا د پیغمبر علیه السلام د طرف نه ده او ټول امت ته په دې کې اجازه ده. اجازه اخیستو هیڅ خبره په دې کې نشته. دا دعا تاسو ولې نه زده کوئ؟ دوه دعاګانې دي، په هغې باندې څومره ټیم لګي؟ 10 منټه ټیم، 10 سیکنډه مه وایي، ما نه منټه ویلی شو، 10 سیکنډه 10 منټه خو ډېر زیات شی دی، په هغې کې انسان نیمه سپاره تلاوت کولی شي. لہذا دا دویمه دعا ده. یو دعا د انس ته، یو دعا د ابو دردا ده.